بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، موږ نن بیا تاسو ته په یو موضوع باندې مخاطب یو او امید لرو چې زموږ دا موضوع به ستاسو خوښ شي. ګرانو دوستانو، څنګه چې تاسو ته پته ده، جنوري فروری کې د دې شجرکارۍ موسمي او د ونو بوټو د لګولو موسمي، نو اوس نن سبا خو سوکړه ده، لږ حالات ښه نه دي، خو که باران وشي نو بیا زما ټولو ځوانانو ته دا درخواست دی، او خاص کر د میدان ځوانانو ته، چې هغو په دې مهم کې حصه والي، کم از کم هر یو ځوان لس بوټي ولګوي چې هغو خپل فرض ادا کړي. دا اوس چې موږ په کم ځای کې ولاړ یو، نو دا د نن نه یو 15 کاله مخکې بالکل شړه وه، هسې یو شړ سودیاړو، دلته یو بوټی هم نه و. او نن دا د تاسو وینئ د دې کیمرې په توسط څه تاسو ته په نظر راځي چې دلته یو ډېر ښکلی ځنګل دی، او مطلب دا ده چې د دې ځای د فضا هم اوس ډېره زبردسته ده، دا ماحول هم ښکلی کړی دی. نو که چېرې موږ دغه شان کوشش وکړو او زموږ څه چې په دې خیبر پښتونخوا کې څومره شړ غرونه دي، څومره شړ ځایونه دي، بنجرې ځمکې دي، شاملات دي، چې په هغې باندې دغه شان شجرکاري وشي، لکه څنګه چې په دې اشوګۍ کې دا نن شوې ده او دا موږ ولاړ یو او تاسو ته په نظر راځي. دا یو ښایسته ځنګل دی چې لکه زموږ ټوله خیبر پښتونخوا ځنګل شي. هسې خو قدرت موږ له ډېر غټ وسایل راکړي د ځنګل په هکله، لکه خاص کر په مانسهره ډویژن کې، په ملکنډ ډویژن کې، سوات، دیر اپر، چترال. نو مطلب دا ده چې دغه خو قدرتي ځنګلې دي چې د دغې موږ تحفظ وکړو، دغه غیر قانوني کټ نشي، دغه ځنګل یې زموږ نه خراب نشي، په دغې هم توجه ورکول پکار دي. او چې کوم زموږ سره د خالي غرونه دي، د بنجر غرونه دي، په هغې باندې ونې بوټي نشته، یا زموږ څه داسې ځمکې دي چې په هغې باندې ونې بوټي نشته، نو که موږ په هغې باندې ونې بوټي وکړو، خاص کر چې خونان وکړو، نو خونان بیا داسې یو بهترین بوټی دی چې د دې دا کم فروټ چې دي، نو د دې نه تیل جوړېږي. او مخکې خو دا ټکنالوجي دلته زموږ څه نه وه، او اوس د الله پاک په رحم و کرم په پېښور ترناپارم کې دغه ټکنالوجي زموږ سره اویلیبل ده. نو مطلب دا ده چې موږ خونان وکړو، او یا دا کم ساراني خونان چې دي، دا ځنګلي خونان چې دي، چې دا موږ قلمي کړو، نو دا چې بیا کم فروټ کوي، نو د دغې نه به تیل وځي، او ملک دا چې بیا بار ملکونو ته ځي، نو ملک ته به ډېره زیاته مبادله راځي، او ډېر بېروزګاره ځوانان چې دي، نو هغه به د دې څخه په روزګار شي. او زما په آخره کې بیا ټولو د خیبر پښتونخوا ځوانانو ته دا درخواست دی چې کم از کم که 10 بوټي هر ځوان نشي کولی، نو کم از کم 15 بوټي دې وکړي، او د هغې د خصمانه وکړي چې هغه غټ شي او ماحول ښکلی شي، او زمونږ دا ثبات چې څومره له قدرت ښکلا ورکړې ده چې په دې ښکلا کې نوره اضافه وشي. والسلام.